مسلمانی صرف د دې نوم وې مسلمانی صرف د دې نوم وې په اسلام حمله کې دی او تا سر کې ډولې بیا ما ته ووایه د حضور علیه السلام خور تر سید الشهدا اسد الله و اسد رسول حضرت سیدنا امیر حمزه ولې خپل وجود ټوکړې ټوکړې کوه بیا د حضور علیه السلام غلامان په یو یو جنګ کې خپل وجودونه ولې ټوکړې ټوکړې کول که صرف د دې مسلماني نوم وې زما جانان مبارک باندې خپل ښایسته او شیرین زبان مبارک باندې کاڼي ولې برداشت کول حضور علیه السلام هغه غاښونه مبارک ولې ماتېدل چې عاشق صادق فرمایي چې دواړه قونه نه رسي بها ته ستاسو د غاښ مبارک نه د دواړو قونو نعمتونه زار او قربان شه چې دواړه قونه نه رسي بها ته ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو نه دي او مخ د یار شمس و قمر سره یو نه دي ستا زلفان مشک و عنبر سره یو نه دي چېرته نرګس شهلا غزاله چېرته هیر دي دغه ستا بسر سره یو نه دي چېرته ستا آبرو محراب او کمان چېرته ستا قد سروې صنوبر سره یو نه دي چې له زخمه یې مجروح صحت نه غواړي ستا مجګان تیر و نشتر سره یو نه دي آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جګر سره یو نه دي چې دواړه قونه نه رسي بها ته ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو نه دي او د مسیح د لاس ملهم او پټۍ دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو نه دي مخ د هر بلبل او هر ګل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو نه دي چېرته داسې کیدی شي عزتمندو چې انسان دا وایي چې اسلام صرف د دې نوم دی دا تحریک والا لیوني شوي دي دا لبیک والا لیوني شوي دي چې دومره د مزو ژوند دومره د آرام ژوند دي داسې تېروي ما وې تحریک لبیک والا لیوني نه دي دا د حضور علیه السلام د هغه د صحابو د اسلام چې کوم ژوند زمونږ اسلافو تېر کړی دی د هغې هغه ژوند او د هغې هغه غیرت دی چې کوم دی آرام ته نه پرېږدي څوک دا نه غواړي چې زما نه دی سوې بچي خپل ته ووایي څوک دا نه غواړي زمونږ هم شته واړه واړه بچي هم شته دی یقینو کې ډېر ورځې شوي موږ نه دي لیدلې نه مو دې شته ورسره ملاقات ډېر ټایم وشو هغه جمعه زه صرف چې کوم دی جمعې مانځله پرون نابل ورځ لاړم او د جمعې مونځ سره متصل تاسو ته به اندازه 41-42 موبایل راغلی یعنې صرف د زلې نه د بهر نه هم راوغوښتی زه یو منټ هم کور ته نه یم دننه شوی دننه کېدو سره ما ته پته وه حالات داسې دي چې استاد صاحب مبارک حکم دی چې د دې تاریخ قیادت چې دي نو دا سنبالول دي موږ هم خوند به دا راکوو چې بچي رانه ته ووایي مګر عزتمندو یاد ساتئ کرسمس ورځ را روانه ده 25 دسمبر پورې او 25 دسمبر پورې دا مصدقه اطلاعات دي چې دا غلامان دا د یهودو د نصاراو غلامانو فیصله کړې ده چې کومه ښځې زما جانان مبارک ته کنځلي کړي دي او په داسې الفاظو باندې هغې د حضور باره کې داسې الفاظ ویلي دي قسم په خدای که زه یې بیانولی شم هغه نقل کفر نه باشد بیا هم راته ګرانه ده که چېرته مې بیان کړي دي بیا به ډېر درود او ډېر استغفار ویلی چې یا رسول الله دا خو ما د دې خلکو ایماني جذبې چې د دې ته پته ولګي چې خپل پلار ته دې څوک کنځل وکړي نو بیا څنګه چلي که تا ته څوک وایي سره د دې ما کې محبونه ډېر دي تا کې ډېر دي خو که څوک راته دا خبره وکړي په ذات د خدای قسم ټوپک راجوړ که نه راجوړ سر پې ماتو که نه ماتو او هغې د ما جانان د هغې خبرې کړي دي انسان د هغې تصور هم نشي کولی او بیا د یو چوړی ښځې دپاره چې چا به د لیټرینونه صفا کول د هغې دپاره ټول عالم کفر په یو صف کې ولاړ دی د هغې یاران او قادیانان ټول په یو صف کې ولاړ دي او د ټولو یو اواز دی چې نه نه مونږ دا ژوندی او صحیح سلامت غواړو هغې ته پته ده چې د مسلمان یوه جذبه ده صرف او صرف یوه بس دا جذبه دې وباسه نو کوي دې لمونځونه نیسي دې روژې زکاتونه دې ورکوي حجونه دې ادا کوي بس دکه یوه جذبه ده چې دا دې وته خبره ختمه هغې لګیا دي او دې ظالمانو دا فیصله کړې ده دې د حضور د دین د دشمنانو یارانو ګستاخانو یارانو دا فیصله کړې ده چې دا به مونږ ډیله د کرسمس په تحفه کې ورکوو
څوک د چا غلامان په فخر وایي که نه چې زه ورسره هر وخت یم دومره به چې کوم دی د انسان ایمان خرڅېږي غیرت خرڅېږي دا زموږ سوچ کې نه وه ښکاره خبرې روانې دي ښکاره او دا هم درته ووایم دا د خوشمقام ځمکه یاده ساتئ غیرتمندو زما خبرې به درته سختې ولګي خو دا ورځ یاده ساتئ حکومت وقت نوې لوبه دا شروع کړې ده چې هغه نامنهاد خلک چې هغوی د حضور د عزت او د ناموس سودا د څو روپو دپاره مفاداتو دپاره کرسو دپاره کوي دا ورځ یاده وساتئ د هغوی ټولو ګریډ الاینس روان دی هغوی ټول به په یو صف کې ودرېږي دې د حضور غلامانو ته به خوارج وایي دې ته به دهشتګرد وایي د هغوی اعلامیه به دا وي چې نه نه دا اهل سنت پرامن خلک وو دا دې خبرو والا نو چې دوی روډ ته راوځي دا دې خبرو والا نو چې دوی میدان ته راوځي دا پرامن خلک وو ما وې دا تاریخ تا کتلی نه دی پرامن الو چې د مسلمان رور د عزت حفاظت یې کوو د مسلمان د حرمت حفاظت یې کوو زمونږ پرامن دا و چې د حضور د دین د عزت خبره راغلې ده د ناموس خبره راغلې ده بیا زمونږ د اسلامو تاریخ وګوره بیا د حاجي محمد امین تاریخ وګوره بیا د حاجي صدر تورنزو تاریخ وګوره بیا د حاجي صاحب مبارک تاریخ وګوره بیا د سیدو د لوی غوث تاریخ وګوره چې بیا هغوی په خپلو کورونو کې پټ نه دي ناست بلکې بیا د ځای سالم د ظلم و جبر په وړاندې میدان کې ولاړ دي او د هغوی د ظلم و جبر مقابله یې کړې ده دا خبره د ځان سره یاده وساتئ چا ته هم چې عزت میلاو دی د حضور د خاطره میلاو دی نن دا څومره مشایخ او علما ناستې دي د دې مخونو ته هم چې مونږ ګورو مونږ خوشحالېږو او دوی ته چې کله مونږ ګورو مونږ چې راځو لاس میلاوو لاس ورله ښکل کړو وجه څه د عزتمندو د حضور د در خادمان دي ځکه چې د حضور د در د خبرو خدمت کوي مونږ د دې خدمتګاران یو هر چا ته عزت د حضور د خاطره میلاو دی کله چې انسان د کوره راوځي د کوره دا سوچ ضرور کوي چې زه د دې مور خپې ښکل کړم او د مور لاسونه ښکل کړم دومره سوچ خو به کوي که نه په خپل ځای کې چې مونږ ته چا ویلي دي دا د مور عزت مونږ ته چا ښودلی مور چا پېژنده چې مور څه ته وایي د مور حقوق چا پېژندل جواب راله راکړئ لور چا پېژنده چې د لور څومره حقوق دي لور خو به یې چې کوم دی خویې به یې وله وکنستو ژوندی به یې پکې خفه کړي مونږ ته چا د لور حقوق ښودلي دي مونږ ته چا د پلار حقوق
ماشوم دا لږ بره راوخېږه د دې دپاره تاسو ته ښیم مونږ ته کېدي شي په خوله 11 کاله ډېر 11 کاله عمر دی د چا دې ماشوم ته وګورئ طلحه بن برا د حضور صحابي دی د دومره ماشوم نه مونږ د څه تمه کولی شو د حضور عشق داسې چې د کېنه بچه طلحه بن برا د 11 کالو ماشوم چې د حضور علیه السلام مبارک له تپوس ته راغی حضور مبارک له روایت کې راځي وي حضور له راغی او د جانان لاسونه یې ښکل کړل او د حضور خپې مبارک یې ښکل کړل خپلو بچو ته وښایه ادب احترام او دا هم په خپل ذهن کې یاد وساتئ چې دا خپې او لاسونه یې ښکل کړل نو دوی بچو صحابو ته کتلي وو پوهېږئ دې باندې خپلو مشرانو ته یې کتلي وو چې د حضور غلامان دا کار کوي چې مونږ هم وکړو بچې پلار ته ګوري که نه چې پلار کله سګرټ څکي بیا بچې بار ته چېرته وځي ځان له پیدا پوهېږئ دې باندې هغه ګوري دې ته زما بابا څه کوي معاشرې ته هم ګوري د حضور صحابه او د حضور لاس او خپې ښکلول طلحه بن برا د 11 کالو ماشوموالي عمر کې راغی د حضور لاسونه یې ښکل کړه خپې یې ښکل کړې نو چې کله یې لاسونه خپې ښکل کړې زما جانان مبارکو ته مسکې شو ورته ویې طلحه دا کار دې ولې وکړ وي قربان تاسو سره مې مینه ده ځکه مې وکړل تاسو سره مې مینه ده ځکه